صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. ولاړو اوبو کې متیازې کول منع دي. ولاړو اوبو کې متیازې وغیره کول منع دي. 1902 نمبر حدیث شریف دی 1772. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ. دا حدیث زمونږ او ستاسو سردار سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دی. اللہ پاک دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے راضی شه. اللہ پاک دی د خپل ځان نه راضی کړي. اللہ پاک دی زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نهى ان يبال في الماء الراکد. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په ولاړو اوبو کې د متیازو کولو نه منع کړی ده، د بولو کولو نه منع کړی ده. رواه مسلم. دا حدیث امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کتاب الطهارت باب النهی عن البول فی الماء الراکد کې ذکر کړی دی. نور ګڼ شمېر حضرات محدثینو هم دا حدیث د حدیثونو په کتابونو کې ذکر کړی دی. اوبه دوه قسمه دي، یو ولاړې اوبه دي، یو روانې اوبه دي. او بیا دا ولاړې اوبه چې دي لږې اوبه او ډېرې اوبه، لږې اوبه او ډېرې اوبه. ډېرې اوبه هغه اوبو ته ویلی کېږي چې د دې اوبو د دې ډنډ د تلو یو ځای ته یو کس ناست دي، د اوبو له حرکت ورکوي، لاس ورکې وهي، خپه ورکې وهي او هغه بل طرف یې نه خوځي. دا ډېرې اوبه دي. او یا شرعي 10 ګزه، یو دیوال هم 10 ګزه یو بازو، بل بازو هم 10 ګزه او جوور هم 10 ګزه، ده در ده ورته وایي 10 په 10. نو دا هم ډېرې اوبه دي. مای کثیر ورته دا طالبان وایي، مای کثیر ډېرې اوبه دي. بیا په ډېرو اوبو کې او په روانو اوبو کې که بول وشي نو دې سره هغه اوبه نه ناپاکه کېږي، پلیتېږي ده. خو بیا هم په دې کې متیازې کول، پلیتي غورځول دا عادت نه دی جوړول پکار. ځکه چې ټول خلک کله په داسې ډېرو اوبو کې بولې شروع کړي، ګند غورځول شروع کړي، نو ورو ورو به هغه ډېرې اوبه مو پلیتې شي. وګورئ زمونږ دا نیر جاري نیر دی، زمونږ دا نیر چې دی د مسیزو دا جاري نیر دی. نو چې لږ داسې سوچ ورته وکړي چې دا اوبه ورکې روانې دي که بولې بهیږي. یو هغه وخت و چې خلکو کې باکو، زمونږ د ماشومتوب د یاد خبره ده، مونږ ته به دا ویلی کېده زمونږ د کور مخې ته وله وه او دا به ویلی کېده چې په دې اوبو کې به لاړې قدرېب نه تو کوئ. نو هغه اوبه به پاکې وي او تاسو نه مو اورېدلي دي چې دا د مسیزو د دې نیر اوبه به مونږ د جامو وینځلو دپاره ډکولې. په دې به خلکو اودسونه کول، مخلاص به یې پرې وینځل، غسل به یې پرې کول. ښه داسې چای روټۍ هم پکې پخېدو. او اوس دی که د دې نیر اوبه ولرلې، ما زمیندارانو نه تپوس کړی چې څوک یې لري، هغوی وایي مونږ ځان له د ډیټولو بوتل مخکې نه کور کې ایښی چې نن هم د اوبو وار دی، هغې کې به لوندېږو نو بیا را باندې قحه او خارښ لګي. نو دا ولې داسې وشوه؟ ما هم ورته د ګټر پیپ راوویستو، تا هم راوویستو، بل هم راوویستو، نو آخر چې دا په دې ښار راتېرېږي داسې بازرخانۍ راتېرېږي او بیا نو زمونږ پټو ته چې رسي نو هلته اوبه نه رسي، هغې کې دا تیزاب او نور شیزونه ورسېدل، نقصان جوړ شو. به هر حال حدیث شریف تاسو واورېدو، د دین مسله دا ده. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل ولاړو اوبو کې به بولې نه کوئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.